أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. څنګه دوستانو خی جوړی خیریت سره ستاسو خیریت به د الله پاک نه همیشه زه غواړم او تاسو څنګه نن د خیره سره خسور کیئ. نن ډیره عجیبه غونتې واقعه ذکر کول دي ستاسو د وړاندې ښودل دي. واقعه داسې ده چې یو خیسته غونتې باچا او دا باچا ډیر حسینه مو خو د عمل ډیر حسینو. انسان هغه دی چې خیسته مو وي او عمل هم حسین وي، یعنی عمل هم خیسته وي. نو دی باچا به داسې کار کولو د طریقه کار داسې و چې دی به کم وخت کې د خپلې دربار نه راغې کور ته، نو د شپې به زړې د ملنګۍ جامې واچولې. خو چې کله به د ملنګۍ جامې واچولې نو د به په کوڅو کې ګش کولو. نو چې ګش به کولو نو دی راغې یو دوکاندار دی چې هغه ناوخته پورې پلاو دی نانبی ورته ویلی شي، یعنی ډوډۍ پخوونکي ته نان بی ویلی شي. نان ګورې پارسۍ کې ډوډۍ ته وایي، ښه دا یاد ساتئ. نو دا باچا سلامت راغې او اوس دا نانبایی چې دی نو ډیوې بله کړې ده. ډیوه تیاره ته ناستی دی، خو دی ځان له ډېر خوبصورته دی، خو اعمال یې ډېر ښایسته وو. داسې اعمال یو چې دا شونډې خوځولې او لګیا دی ذکر او فکر او د الله پاک بړی بیانوي او د الله تعریفونه کوي. یا الله ډېر شکر دی چې زه د انسان پیدا کړی ما، یا الله ډېر شکر دی چې مسلمان دی پیدا کړی ما، مونږ ته رزق راکې، زمونږ خالق یې، زمونږ رازق یې، زمونږ مالک یې. باچا سلامت ویل راشه دې سړي ته. باچا غوږ ایښی دی چې یاره دا ننبهي خو لګیا دی، د الله پاک بړی بیانوي، راشه ته لږ ورنږدې شه یو امتحان پې واچوه. نو ګوره دنیا سیم د امتحان ده. پام کوئ چې څوک درنه سوال کوي نو ګورئ بعضې اوقات دا د امتحان وخت وي، ورکوئ ځکه چې د امتحان وخت دی، هېڅ پته نه لګي د مرګ او د ژوند. نو ننبهي لا چې دا باچا په شلېدلو جامو کې د ملنګۍ په جامو کې راغې سلام یې واچولو. ننبهي ته وایي چې صاحبه زه خو وږی شوی ما او ما ته د خوراک ډوډۍ پکار ده، سره له راکه چې ویې خورم وږی ما. او خیر دی که په ما اعتماد او اعتبار نه کې نو دا ګوتمه د لاس نه ویسته ویل دا واخله. نو هغه سره هم ګله وه، نو ګله یې راښکلو بس هغه ګوتمې همداسې بې پروایي سره لړه کړه. دا خو ته پته نه ده چې دا د ملک باچا دی، سلطنت چلی او په دې ګوتمه چې ده نو دې کې به ډېر لوی قیمتي ګوتمه به وي. هغه ویل دا چېرته عامه ګوتمه ده، بس راشه د دونه پیسو نه ده، خو راشه ډوډۍ وله ورکړه. خو بیا هم ورته دا ملنګ بابا وایي د باچا ځان نه ملنګ جوړ کړی. ګورې چې کله ما پیسې راوړي نو ما ته به دا خپل امانت واپس سپاري. اوس دې کې یو خبره ده، ګوره موږ او تاسو مؤمنان یو، ګورې چې ځان په منافقینو کې رانولو. کم سړي څه چې د امانت کېښو او د پکې خیانت وکړو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وهو منافق، دی بیا منافق دی چې ما امانت کې خیانت وکړو. یا وعده وکړه الکریم اذا وعده وفا. نو نیک سړی هغه دی چې وعده وکړي تا سره جبه وکړي او دا به پوره کړي، که دا نه وهو منافق، دی به منافق دی. نو دا خو ډېر نیک ښکاره شو دی باچا ته. نو ګوتمې وله ورکړله، یو امتحان کې واچو. ډوډۍ وخوړی شوله، چې ډوډۍ وخوړلی شه دی خپل دربار ته راغې کېناستېدو. خپل وزیرانو ته وایي چې راشئ، راغونډ شئ، راجمع شئ، په فلان ځای کې نانبهي دی او هغه نه چې په هره طریقه په هر حکمت باندې وي نو هغه په هغه ګله کې په پلانکي ګله کې ګوتمه ده، زما د لاس ګوتمه ده، دا تینا په هر طریقه وصول کوي او ما ته حاضر کوي. د باچا حکم دی. هغې دواړو ویل آمنا وصدقنا. باچا سلامت، ستا حکم بالکل مونږ منو. نو باچا سلامت
په خپل ځای ناست دی، وزیران دي ورسره یو 105 کسان نور ځان سره اسپیان را روان کړه. اوس د حکمت نه کار راځي. خوا کې دکانداران دي، سبزی والا دی، ورسره کریانې والا دی، چاته وایي تله دي داسې وښایه، چاته وایي کاڼي وښایه، چاته وایي دا شی خو سپیر نه دی. اوس مقصدي سړي له راځي ښه چې مقصدي کس څوک دی؟ نانبهي دی. ولې ګوتما د باچا سلامت د نانبهي سره په ضمانت کې پرته ده او په یو دراز کې پرته ده. نو چې دریم څلور دوکان یې وکړه نو پنځم د نانبهي ته وایي چې راواله دا پیڼې دي ټول دی برابر دی او که نه دی، خمبیر دی صحیح دی او که نه دی، په خمبیر باندې دی څه تروشوالی خو نشته. بعضې نانبهیان ډوډۍ تروشه کي ښه تروشه ډوډۍ هم څوک نه خوري، او بعضې په طول کې کمی کوي. نو طول کې به کمی هم نه کوئ، برابر ډوډۍ کوشش کوئ چې دا تله درنه شي خو چې کمه نه شي. ولې انصاف پکار دی، څه ګراني ده او څه پکې ته دوکه چا سکې ځان سره کې. څومره چې ته په طول کې صحیح وي نو رب العالمین به دې چریم نه خرابوي، او که طول کې دې ټګي وکړله نو بیړه ستا هم غرقه ده، د خلکو هېڅ هم نشي کولی، ځان به خراب کړي. نو حتی چې دغه اسپیان د نانبهي نه راتاو شو، هله ګولې جوړه کړله، دا راواله پیڼې راواله، هغه تله دې خوا که، دا دې خوا که، هغه چاپړیم دې خوا که، هغه ډوډۍ دې وګوره، هغه دې وړه همداسې ایښي دي او په دې کې که څه پرېوځي. په څه طریقې ګوتمه راواخیسته او په جیب کې واچوله. خو نانبهي غریب په خپل ځان دی چې یاره اوس به دی خو خبر نه شو. باچا سلامت لراله ورته وایي باچا سلامت دا ګوتما ستاسو اډر کړی او هغه ګوتمه په څه طریقه درله راوړه. باچا ویل بالکل ماشاءالله تاسو ډېر تکړه سپیان یئ، تاسو زما داسې یئ تکړه شقان مې یئ چې زه څه ویم تاسو فوراً هغه کار کولی شئ. مطلب دا دی ترجیح وله ورکړه. اوس باچا څه کوي؟ بیا د ملنګۍ جامې واچولې، د ملنګۍ جامې کې بیا راځي او چې کم وخت کې راغی ورته وایي السلام علیکم نانبهي صاحب ودې پېژندم. ویل او قربان مخکې تاسو راغل، ما ته هغه خپله ګوتمه په کار ده. نو ګوتمه خو چې کم وخت کېده د راس ته لاس که ګوتمه چېرته ده؟ ویل دا یاد ساته چې ما د څه کم امانت ایښی دی، پیسې دې دا دې واخله ما ته خپل امانت حواله که. که داسې نه وي ګورې بیا به زه په بله طریقه راځم او تا به اوچتوم، تا نه به خپل امانت وسولومه. هسې نه زما امانت کې دې خیانت نه یې کړی. نو چې کم وخت کې باچا سلامت دربار ته راغی نو دی ډېر پریشانه دی چې یاره په امتحان کې مې سړی اچولی دی چې دی به اوس امتحان کې څه کوي. ګور هغه ورته څه وایي نانبهي چې بالکل جی تاسو ته به خپل امانت په امانت ملاویږي او ما سره الله پاک ملګری دی، زه الله یادوم، زما په الله دومره یقین دی چې زه به انشاءالله سبا راشئ او خپل امانت هغه به تاسو ته زه حواله کړم. ویل ډېره ښه ده چې ستا په الله دومره یقین دی او دومره توقع لري او دومره ارزو لري چې او دا به کار به زه کوم. باچا سلامت دی نه لاړ. چې لاړ اتفاق ته ګوره باچا سلامت بهر راووتو سیل لپاره. خوا کې یو سیند دی او په هغه سیند کې باچا سلامت لاسونه ښکته کړه نو دا ګوتمه خو د ده په لاس وه. د چا چې په الله یقین وي اوس راشئ کارونه د الله وګورئ چې الله څومره غیرتي دی. نو د ده د اوبو کې لاس په خټه ګنده دی نو د خټې سره ګوتمه سسته شوې ده او بس اوبو کې لاړه. وی کته یو اژدها غټ مهی پروت دی او هغه مهی دا ګوتمې داسې غمې لګېدلې دي پړق یې واله هغه ویل که چا څه خوراک را لړه کړو بس ده پې چې څنګه حمله کړه بس خېټې ته یې ګوتمه لاړه. چې ګوتمه لاړه
نو ښکاري راغې ښکار یې وکړو او هغه کبان هغې په یو چابړي کې ایښي دي، اوس یې خرڅوي. میان والی تازه میان دي، کبان دي، شا به یې که څوک اخیستونکی وي. نو اوس د ننبهي ښځه څه وایي چې غریبي ده، ډېره غریبي ده او الله تعالی په موږ باندې مشکلات هم راوستي، خو یاره ماشومان دي چې د ماشومانو ته په خپله مې د کب ته زړه کېږي. ویل ودرېږه میانو والا، دا مۍ په څو دی؟ ویې تله چې ویې تله څونه پیسې دي دومره دا والا. د ننبهي ښځه کېناستېدله او مې صفا کوي. نو چې مې صفا کړه نو چې خېټه وله وڅیرله، اماقه ګوتمه د باچا سلامت د لاس ګوتمه انګوټي هغه پکې راووتله. ډېر زیاته خوشحاله شوه چې نن به که خیر ماشومان هم کبان وخوري، ښه په مینه محبت باندې. او دا ګوتمه په دې باندې خو پرون ډېر لوی فساد شوی و او بیا یو کس راغلی و زما د خاوند نه طلب کولو، نو دا ګوتمې خاوند ته په وخت سره حواله کړه چې کم وخت کې دا باچا دوباره راغی. ویل قربان پیسې واخله او امانت مې راکه. نو چې څنګه پیسې ترې واخیستې، هغه ویل ګوتمې راواخیسته او دغه باچا یعنی دغه ملنګ فقیر چې ځان یې فقیر ملنګ جوړ کړی و، هغه ته یې حواله کړه. په الله توقع کوئ، په الله یقین پیدا کوي. نو چې کله په الله یقین پیدا شو، الله پاک به مونږ سره مددگار شي. هو ما علینا الا البلاغ.